بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور ستاسو قربا فضل کریم د سټیګر پروګرام سره کوهاټ نه ستاسو مخامخ یم. کتونکو دا مهال موږ موجود یو خړه ګړی. دا د کوهاټ نوي کلي یوه علاقه دی. په دې کې د خړې ګړی چې کوم واټر سپلای سکیم دی خاص که په مغې ځي کې موجود یو. دلته کې چې کوم خلک آباد دي د دوی لپاره دا چې پبلک هیلث کوم دی د هغې طرف نه یوه منصوبه منظوره شوې وه. څومکې دا زړه منصوبه وه خو په دې باندې ریبیلیټیشن دپاره دې څه پیسې منظورې شوې چې دلته سولر سیسټم ولګي، خلکو ته به 40 غنټې کوم اوبه وي هغه سلسله چې کومې جاري وي. خو د بده مرغه دلته موږ وکتلو چې دا خلک چې کوم دی ډېر سخت په تکلیف کې دي. دغه منصوبه چې کومه په دې کې هم دوم ناکام راغلو او چې کوم دلته کې د ټوبل چې کومه سلسله وه هغه هم بنده شوې. خلکو ته اوبه نه میلاویږي. خلک په دې باندې مجبور دي چې لا نورو کورونو نه راوړي او لا په پیسو باندې بهر اخلي. دا مهال موږ سره د دې علاقې چې کوم مشران دي ټول موجود دي. دوی سره خبرې اترې کوو چې دې منصوبې حوالې سره سوي ولې بند پرته دی، څه وجه دی، مشران راغلي دي یا نه رغلي، پوښتنه یې کړې دی. ځکه چې اوبه یو بیسک یو بنیادي ضرورت دی. اوبه نه بغیر ژوند ډېر ګران وي. په کور کې هم همدغه شان چې دا خلک کوم دي دوی ته سخت مشکلات را مخته دي. مشران سره موجود دي، سره خبرې کوو چې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب درته وایي چې څه وجه ده دلته اوبه ولې نشته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وروره دا انشاءالله چې دا ټوبل مخکې چې کوم د 30 آس پاور ماشین و پکې و دا ټرانسفارمر په 2 واخلو ټول کلی لا اوبه په صحیح طریقې رسېدې. نو پبلک هیلث والا دا پروګرام جوړ کړ چې دا شیشې میشې ولګولې پوه شوې چې دا وشه بس دا اوبه به دوله سي که نه. خو زه دا یم چې دا شیشې چې کوم دا که نه د مو ضرورت نشي پوره کولی. ویلې چې ماشین یې لرې کړه 12 آس پاور 30 په ځای 12 آس پاور ولګوه او دا به 400-500 کورونو لا اوبه څرنګې پوره کړي. دویمه خبره چې 28 چې کوم شیشې لګولې د 28 چې کوم 30 آس پاور ماشین نشي چلوی او 12 آس پاور د مو کار نه کوي که نه. نو دغه مسله ده چې کوم دا خلک چې راغلي دلایي نه دي راغلي، نمایش لا نه دي راغلي، دوله تکلیف ده. سوچ ده خو دا پټوانو وختونو لا نه دي راغلي، دا تکلیف ده وته. بله خبره دا ده چې الله په نعمتونو کې یو چې کوم د اکسیجن ده چې مو ساس اخلو، دوامه اوبه دي بالکل چې د ساغه اکسیجن نه وي بیا سړی مري په یو څو منټو کې مري او اوبو نه به زیات نه زیات 12 غنټې وپایږي. سوچ ده اوبه چې کوم د الله په نعمتونو کې غټ نعمت ده او دې نه موږ نه به کله چې کوم د لاس اورېدو نه محرومه ده. زه چې کوم د کمشنر صاحب له ډي سي صاحب له او د چې کوم د ایم این اے صاحب له او ایم پی اے صاحب له او پبلک هیلث ایکسچینج صاحب له دا اپیل کوم چې د مو د اوبو مسله حل کړه. ټیک د مولا اوبه په کار دي ارمان ته په 500 شمسو باندې چې کوم مولا چلای 30 آس پاور که په شپېتو یې چلای مو دې سره مطلب نشته ده. خو هغه پورې مو نه ټرانسفارمر درکوو نه ماشین درکوي. کلي والا ډېر په تکلیف کې دي چې کوم چې څو پورې د مو د اوبو مسله حل شوې نه وي. څه وایي چې تاسو ته موږ د سولر ولګولو ټرانسفارمر به وړو ده نه؟ نو ټرانسفارمر نه یې چې وړو به نو سولر کار کوي؟ سولر کار کوي. نو سولر چې کار کوله دا خلک به ویلې را جمع کېدل، ملګری ته به ویلې راتللی. بالکل کار نه کوي که نه. مطلب له ورسېدی چې چا کره بورونه وخت کې دي هغه چې کوم د پاړوس کې چې چا اوبه نشته دي هغو غریبان په بالټو کې دي وړي. نو اوس مطالبه مو څه ده جي صاحب؟ مطالبه مو صرف اوبه ده. موږ ته اوبه پوره کړي، که په شمسو یې پوره کوي که په بجلۍ یې پوره کوي. 30 آس پاور ماشین نه راته ولګوي دا د یوسي، که په دې نشي لګولی نو دا د مو نه یوسي. ټیک شو، مهرباني خوشحاله اوسئ. تاسو محترم شئ. تاسو نوم څه دی؟ نسیم خان. نسیم صاحب تاسو څه وایي؟ اوبه د دلته کې تاسو چې کار کړی دی؟ ما جي 40 سال سن 82 نه پکې تیر کړي دي. کړي دي کوله 18 پورې پکې وم. دا باندې کله پهلا وړوکی وبېرېس پرېد ماشینونه به غټول اخري 30 آس پاور له ورسېده چې ورسېده ښه پوره کېده. د کې 3 کلي دي، د نوې کلونې ده اتحاد کلونې کې 100 کورونه دي، نسب نوی کلی ده او 70-80 کورونه په دا ګړي رسلدار کې دي، خړې ګړې کې شریار دو که نه په دې علاقې کې دي. دا هغه انجینیر صاحب افتخار راغله او دا غای وکړه نقشه جوړه کړه. نو هغه له ما ویلي چې د بار له ځای ده 5-10 مرلې دان کور که
هغه کړه کور نه کړل که پوه نه شم د باندې غاټې شیشې لګي ډېرې نو بار لا مو لګي هغه دنه دیوال چاپیر کړل سن 23-22 ولا غاده کنه پروګرام دا اوس شرال شیشې راوړې دی لګولې موختی دا خو نه کوي کار دی ټینکی 1 بجې نه بعد سره راشي د شیشې اته شیشې کار پرېږدي ورباندې د بیک اپ لپاره بیټري نه لګولي نه بیټري میټري چې نشته دي بل هغه دوه کوم پروجیکټ و چې خدای چې څوره د باندې پند راغلی هغه حساب سره دا ګور ازمکه لګاونه سه ټیل دا کپریلونه ولګول د مولا ضرورت نه د مولا د ضرورت ماشين به غټ لګولای وای ماشين به غټ لګولای شیشه به خپل زیات لګولای ک بیا نشه کول تن کوټې له چات لګاونه سا کوټې چات به کړه د ور کې دا چې څو زره باندې لکونو باندې دی باندې د کپریلی ولګول اوس 28 شیشه لګولې پرون مو رغلیو نو ډیل یې راکړل چې بعد خو اوس به مو چیکن لدرسو بیا وغا کو بیا د 32 لک روپې منه و دغه نه پندونه مولا زیات کې نورې به ولګ د 32 لک راکې د باندې دوا ټو بیل ز په ذاتی د ته په بعد منه کړ بیا درته بل څه وي چې تا د در کې بیا غو جيب سوګړه نو ځکه هغه ما ته خپل مفاد لپاره کړه نه د کلی مفاد لپاره کړه نه د حکومت لپاره کړه ما اکسن صاحب لا خواسته چې کوړ څوره نمائنده دي مغول ټول لا خواسته چې مو د کیسه د حل کی او مو ډاره د ماشين لام نه رسویل چې خلک غصه دي کلی ولا غصه دي مو وایي ور پر یاد راشي اوس مو ته ویلین دي چې راشه خلک نوستي و سره خبره وکړي سره لانډه کې ز ډي سي صاحب لا او کمشنر صاحب لا دا اپیل کوم چې د انکوایري وشي چې په دې 4 روپے لګېدلې دي او 4 پند راغله او 4 په لګېدلې دي دا مو د کارو ګوري چې دا 100 روپے کنه دا بنگله خو نه چې مولا پکې دا غا لګي ټایل لګوي کنه دا ته بنگله خو نه ده دوه په چیکړو کې تر اتلای شي چې کومه ماشين شټوي ضرورت خو د دې شی و چې دلته د سولر پلیټونه زیات ضرورت چې کومه د دا د شیشو ضرورت زیات شي زیات لګولې دی په د شیشه لګولې خبره نه چې نن به خلک ویلې تر څه دل نن به خلک ویلې دلیل دی صحیح بالکل ټیک شو مهرباني څنګه تاسو خې الحمدلله السلام علیکم ورحمت الله ماشاءالله زه ګورم مشران نن ټول ناسي کنه ټول وروتي دي او خاص دی فقط د مقصد لپاره چې زمون کورونو کې وبو نشته دي او به ضرورت هم د انسان ډیر زیات دی خو چې کومه منصوبه دلته شوی دا ناقص کته شي خلکو چې دا صحیح نه شوی دا منصوبه چې کومه د لکه دو په باندې سرچ نه دا کړای چې دله څوره ار سپور ماشين تا د نو بستلو تا پکار دا 40 سپور ماشين دی لگاوله ته د 30 نه 12 لرا واستو کورونا هم مخ کې د سن 82 کې دا جوړ شوی دا کې د ټینکی کې ما کار کړی دا مزدوري مې ورکې کړی دا تاسو رو مرو دما ټیم کې اما وړ کې هم داسې غونډې وړ کې هم لکه دا ګوري دا او بس زیاتې وخت ټیم کې او بس زیاتې کورونا نه وکنه اوس خو د مزو قبرستانه پورې مطلب دا غا شولو دا پټک پورې دا ټول وطن کورونا شو دا او سو کورونا نو وخت ټیم کې نو اوس په کار دا چې لکه 30 په ځای باندې تا 50 سپور ماشين لګاولې کنه چې د خلکو لا به پوره کېده نو واست چې کومه د سولار د لګاولې سولار هو اوس مطلب کوري زراله لا به بس بیا وبنشتا او دا خزي وړ کی مشومان کنه بس پتا سو یا سي ورس کړی دی ورځ نشته خو ورځ درمای کړی دی تیارې درمای راوسه دی کنه صحیح نو دا غدا خزي وړ کی و د مشومان مطلب د لکه خبره د حالات تا غرمنده بجلی نشته ګاز نشته او بخور ضرورو دا خو څه پټرول نه دی کنه چې په پیسې خو زما کاو کنه او مطلب دا خو کې بس الله د پمو باندې رحم وکي الله رحم وکي ټیک شو کرپشن د خدای پاک دې د پاکستان نه ختم کی الله تعالی د هر یو سړی ایماندار چې دا سیس ختم شو خوشحالي به وګوري بیا ان شاء الله قدرمن کتونکو دا چې کومه بورا غړي دا ورکی خو بابا ټول ورکی خو دا ټول مشران دی لکه چې کوم د متناسي دوی سره خبره طریقو ځکه زدا تویل شم چې دا د امنی کله هم ده خو د بد امرغه د ډیر مشران دلته نه پاتې شوی دي خو تر اوسه پرې د دوی حکومت د غټه مسله وړه مسله ده خو غټه ونه ځکه جوړه شوی دی چې د خلکو ضرورت دی او دغه باوجود هم د حل نشو دلته چې کوم سولر پلیټس لګیدي دي د دوی دا وینا ده چې دا کم دي او ماشين چې کوم دی هغه پاور کې دی دا او به ماشين چې کوم دی هغه نشي چلولای نو د دې د پاره یو پلانینګ پکار دی یو فیزیبিলিټي ریپورت تیاریږي بیا غي منه ورسته کار کیږي دغه مطابق چې کوم ضرورت وي هغه مطابق پلیټس ودلږي نو چې کوم انجینیر کړي د منصوبه ناکامه کړي دی ناقص کړي دی د خلکو ته ضرورت نه پوره کوي کتونکو په دې باندې بنور خلکو سره خبرې کوو د مې وخت د مخلوق بیا بس قدرمن کتونکو یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې هر کله وای په خړه غړې کې موجود یو د علاقې کومه د دلته کې
په سونو کورونه چې کوم دي آباد دي خو د دوی د مسله چې کومه جوړه شوې ده د اوبو د صفا څخه له اوبو چې کومه مسله ده د دې منې دوی دا غوښتنې وکړي چې زموږ کوم مشران دي هغوی د ورمنې اکشن والی چې کوم متعلقه ادارې دا کړی دی د هغې خلاف د کاروي وکړي ځکه چې کومه 28 که څومره سولر پلیټس ورکې لګېدلي دي دغه پلیټونه چې کوم دي دا کم دي ټرانسفارمر نشته دی او اوس دا ورته وایي چې موږ به دا ټرانسفارمر د سولر پلیټ په بدل کړو نو ټرانسفارمر چې کله یوسي نو بیا د باران سلسله چې کله رواني چې هغه موسم راشي نو اسمان چې کله ورځ وي نو بیا د هغې په هغه کې دا سولر نه شي چلېدلی د هغې له وجې بیا ماشین بند پروت وي دا خلک هسې هم په مشکل کې راګیر دي او نور به ورته مشکلات زیات شي دا وخت کتونکو موږ سره د دې علاقې سابقه یې که موجوده یې ښه سابقه چیرمن چې کوم دی هغه موجود دی دې سره خبرې کوو چې دوی څه نوم اوسئ چیرمن صاحب سید محمد نامه مې ده. سید محمد صاحب څه به وایي چې کوم دا منصوبه شوې په دې باندې تاسو څه تحفظات دي دا مو وړه رستر شو څه پورې د مو له سیستم صحیح وکنه بجلی سره چلی نو دا اوس لس ورځې 12 دن شول چې دا کار مکمل شول نو هغه ورځې نه بعد اوس پورې چې دا ایمو له وبنشته د کلی کې ټول خلکو له تکلیف ته نو مو یې منی صاحب نه دا درخواست چې تا خپل کله دا پهله ته یې مغام وکا بالکل کته به نه شي کوي به مو شبي جام لا سوال کو ټول مشران له سوال کو چې را د خلکو وټونه در کړي منډه سره واري دي تاسو یې منی سره ملاو شي دا ورته لیمو دي نو دا مشران لاړ دي یو بل خو ویلي دي کنه هر چاله یې چې رمو د کار وشي خو د کار کیږي نه ویلي چې دو شمسین لګولي دا او چلوي نشي او کدا بجلی نه علاوه کیږي نه یا خو دو شمسي متزيات لګي بیا به د کار کیږي او نور او تاسو چې وبنوي بیا د خپل ضرورت څنګه د وبو ولا پوره کوي نو دا بس یو بل نه رخلی لکه اوستا کور کې هغه والی بور والی بس یو بل بور کې نور ابو نشته دي مطلب بس ټول ورځ د کلی خلک چې کوم دي د وبو ډیپټي کوي بس یو بل کور نه وبره او یو بل کور نه وبوري بل چې وټونه شي کنه متهر سړی راسي زه شیرار صاحب لام دا درخواست کوم چې تی خپل کلی غم وکا شفیع جان صاحب لام کوم یو ګوره نوی کلی کې دا یو ژوکی باندې کې دا دوه چې موږ هم کوي موږ ته تکلیف نشته دا او چې دوه نه کوي دا مسله هم دا مشران بچاله سي چاله به سوال کوي مشران ریاض صاحب په پاکستان کې نشته دی نو کار نشته د شفیع جان صاحب خوشتا کنه شفیع جان ته رسی سیکریټری خو وی کنه څوک خو وی څوک خو د کار سمبلې کنه حکومت ته چلوونه خدا کنه د ویرې خبره خو نه د چینن مثال ایمو ابو نشته سبب بل مسله وی نو مو دا درخواست چرمن سے په خپل د الیکشن کړي چرمن جوړ شوی او جی بالکل چې کله کارونه کې چې چاته ورځي بیا څنګه په کوم شکل کلار دی ماته وی کما څه کار نه وی نه لا چې کارونه کې بیا یو سړی پس بیا ورځي بیا تاسو څه سوچوي نو بیا خو سړی ځلاسین خپاوي خو مو کله وطن د مړ ژوندې د خافغان لکه بیا رښتې نه خرابو کوشش کوو چې د خلک بیان صحیح وي چې به کې نو به پر خور سره نه به مګ یاو داسې زو دلته مشران چې کوم ناس دوی سره خبره ترې ورمې کو چې دوی سوې حاجی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حاجی صاحب شکر د خو الحمدلله حاجی صاحب څه وایي څه مسلې دي د اوبو چې کومه د مسله اداره ته لکه د کشمیر مسله جوړه ده بنیادی مسله دی اوبو دا رورا دا اوبه ګوره دا ټوبل ټول نه زور ټوبل انده اول په نوی کلی کې په خړې غړې کې او په ګړی رسالدار دی شهریار کله ته دا دو درو کلو ته انده یک یوټ بیلو د زینونه ساتر پټکه پرې دا اوبه پیپلاین لاړ دا اغه د پرې دا ټول اوبه چلی دا او نو ټوبلونه یې څنو انده یو ټوبلو دا بنیادی مسله مو اندغه د ضرورت 30 اسپور هغه لګیدل او ماشين پکې او مو ټولو ته وبخي مزیدار راتلی کنه اوس خو ابدي نور زیات شي دا کوم ټیم لګیدل هغه ټیم خو دور ابدي نو اوس خو دا ټول ابدي جوړه شو دې ته نور ضرورت په کار د مو ته 50 کړه او دو اوس مو ته نور کام کو هغه 12 اسپور 12 اسپور کسان ته وړي کې ورکه متیازي کې داسې نه رتی مونل کې حالانکه ما کور نشدو دا ټول نه نشدو هغه کې نه رتی او بلونه در پسې راځي بلونه رتی بالکل بل ورکو بلونه رتی او ور کوي او سبا وایو چې سم مطالبه سو وختونه مطالبان دا د مو ته مو ته دا وبو مطالبات مو ته وبو چلو کی کا هغه باندې بجلی باندې او کا شمسي باندې شمسي دي زیاتی کی او کنه وینو بجلی باندې متجد چلو کی مطلب ونه شو بیا به تاسو کوو احتجاج مې احتجاج به خود کو لا وسه احتجاج ته د یورو وتریو بیا به وځو مطلب خاص ونانه جوړونه به بند وي نو خود روډ ته بوځو اخی دی روډ به بندو دا زمونږ دا بدقسمتي ده چې کله په احتجاج مې دا خلک مجبور کې علي بیا افسرانو لګ سترګې راکولاوي شي وګوري چې دلته کې خو څه مسلې شته تر اوسه پرې دا افسران چې کوم دي یا منتخب نمائندگان چې کوم دي دا په خوب باندې ودوي د ایسي په کمرو کې ناس وي او بهر خلکو تکلیف ته پته نه وي چې بهر خلک ژوند څنګه تیروي ایسه هم داسې دی که نه ده بالکل همدغه شی ده ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ که نه دادا تاسو السلام علیکم څنګه جي ښه یو خیر د جی نوم څه دی داود خان
د اوس تاسو به سوي او بو ولې سره به دا اوبو ولا مسله جوړه ده او لکه څنګه مشانو خبره وکړه چې مخکې 32 هارس پاور ماشين لګیدل او هغه نه بعد او شکم د 12 هارس پاور لګولو نو دا چې کوم مو ولا ضرورت دي نشي پوره کوي نو مو مشانو لا اعلی احکام لا اپیل کو چې تاسو مهرباني وکړئ د مسلې باندې غور وکړو دا چې څوره جلد تر جلد وي دا حل کو اسی چې وب کور کې نه مشکلات خو ډېر مشکلات دي د کې ډېر خلک د سې دي چې هغه بورونه ولې دي کورونو کې هغه خو مسله نشته به دې کې ډېر خلک د سې دي چې زنانه دي بیمار د رنځور د هغه چې کم د بلټو کې نشي راوړی پرېړو کې راخستی وي نو له هغه ډېر تکلیف تکلی ولله او چې څو رزلت تر کېږي دا مسله د حل شي صاحب ډېر مننه خوشاله اوسئ اجي صاحب السلام علیکم څنګه جی تاسو ته مخ جی ګیلا د ام ان ای او ام پی ان کو منه خو مخبل لګنه نو خپل خپل دي دواړه شپین خپل دا بلن خپل دا څنګه خپل د خپلوانو تاسو نه کوي نو څنګه کوي بیا خو مخ بس عمران خان خو باندې هغه خو ویل نشو مخ هغه ته دار سویر کو خو ته دون نه کوي بیا به دون نه ګوري مونږه دا شیونه پوښوي او د افسرانو دا کارونه دا ام ان ای درم زل چې تاسو درم زل جوړو بالکل ورکو خپس جار سره موټونه ورګړي دي درو زلو کې سکار ها مونږه موږ نه نند زل بوله مې ورګو ته دوه وګاټي او بیا هم د موته دا کار نه کوي او بو خوندې شي جی سهام یو شاده او دا فلتو کارونه کړي دا هډلاګ لګولې دي 200 ضرورو ګیس نشته بجلی نوي او بو خوندې یو مؤسسه شي نشته څولم به غاښ او ټولو تکلیف د خزانه او د داسې بوډاګان دي جی هغه په بلټو کې مو بونه شي راوړی کور کې یو لکه جانو پاتې کېږي یا به څو راوړي بالکل همو ترو لور دا یو په خونه بعد هغه څه سوال بو کوي څوک ورته بلټي کې راوړي نو دا ډېره کمزورتیا ده مو شپي جان څه چا واسپي دي کې مغه کمزورتیا ده شپي جان کا چلیږي شپي جان دا کا د شریار چلیږي شریار ده نو دوی ته پکار دي زبې دا ټول عوام خیال وساتي کني مو بو احتجاج وب سروړ وب بند کو او مطلب دا بیا خبره نه ده نو بیا مسله به جوړه ده او الله دې بزو ته توفیق ورکړي نو د افسرانو ته ټول ټیک شو الله توفیق وته ورکړي چې دوی راپاسي او تاسو دغه مسله واوري پوه شوي اجي صاحب السلام علیکم کینه تاسو کینه څنګه ښه شکر الحمدلله څنګه تاسو په دې ګرمۍ کې نن چې راوته نو د خپل مطالبې لپاره راوته چې پوره شي زما غږ څوک واوري خو امید مشته دی چې کار به وشي ان شاء الله کو خو به خو ور باندې داسې خو نه چلیږي کنه دا خو به اول به مو هغه میډیا لغه وکړله شریار لا بکو شپی جان لا بکو پبلک هیلث لا بسو چې نشي بیا باغې نه پاس سوچ وته کو نن کور کې وبوي ماړه کور لا خو مو چې کومه لا څلور کاله کېږي چې نورتي ماشين نه باغې مطلب تاسو کور نه پرده ده راتله مولا بلر پس را لګي ها بالکل رسی خو بس ماشين سره به چلای چې کومه بجلی وي هغه به خپل سره استعمال بجلی شته په 12 غنټه کې 4 غنټه رسی څلور غنټې په 12 غنټو کې تاسو درګي شپږ غنټې نه مطلب په څلور غنټو کې 8 غنټې وي داغه ولټیج پوره بس کله پوراوي کله کم وي تقریبا 180 وي بل څو راځي بل بس رسی تقریبا نصیب ډیر رسی ډیر راځي خلک پریشان دي د بل نه بل پریشان دي ځکه چې یو د ګیس لوډ شیډینګ هم شروع شوی دی یا جمع نه درغله خو جمع نه مخکې د ګیس لوډ شیډینګ چې کوم دغه په کوهاټ کې شروع شوی دی او کوهاټ پروډکشن ډیویژن دی د تیلو ګیس والا د هغې باوجود دلته کوهاټ کې د ګیس چې کوم د لوډ شیډینګ کېږي بیا ورسره بجلی لوډ شیډینګ وخت نه دی دلته ځنه داسې کلي شته دي چې هغو کې په 4 غنټو کې 2 غنټې بجلی هم نه وي او که وي د هغې ولټیج دومره کم وي چې د ضرورت کارونه پرې نه پوره کېږي همدغه شان اوس ورسره د اوبو لوډ شیډینګ هم شروع شو قدرمنو کتونکو دا هغه ماشین دی چې کوم د دې ټوبل لپاره لګول شوی دی دلته نه به د خلکو ضرورت پوره کیږي او بل چې کوم دی کور ته برسي خو چونکې ماشین وړوکی دی او پایپونه چې کوم دي وړه دي د هغې له وجې دا په سونو چې کومه آبادي دی کورونه دي آباد دي دلته کې د دې لحاظ سره که موږ دا وګورو خلک هم دا وایي چې دا ډېر کمزوری ماشین دی دا ټولو کورونو ته اوبه نشي پوره کولی خو دلته موږ سره دا چې مخکې موږ سره خبرو کې دی چې ما ورباندې کار هم کړی دی ایکسپرټ دی په دغې کې نو دې سره خبرې ترې کوو چې دا ماشین د څو کورونو لپاره دی او د دې علاقې لپاره کوم ماشین پکار دی اچھا دا ماشین چې کوم تاسو وایئ چې د دې علاقې لپاره نه دی لکه دا وړوکی دی دا څو کورونو لپاره ماشین دی 30-40 کورونه یا 50 کورونه ګزاره به کېدلی نو دا خو 100 کورونه په یو لینډ دي
300 نه پوسه کورونه دي مطلب څلور نیم سوه کورونه دي هغو ته خو دا کار نه نشي کولی نه صرف پیپ هم نشي ډاکولی نور خو خود پرېږده چې پیپ نه ډاکي دا صرف هېڅ اساسیات یې نشته ده موږ چې کوم مشین و هغه 30 اسپارو ګنټه په ګنټې وي یوه ګنټه وي 2 ګنټې نه وي یوه ګنټې کې به هم د کور پوره کوو خلکو له ضرورت به پوره کوو نن ورځ چې موږ دا سټارټ کړو پیپونو کې اوبه ورکې شي چېرته لاړې شي پته نه لګي چې چېرته لاړې واپس لاړې او که پیپونو کې ورکې شولې مطلب زور یې نشته چې دا اوبه راوخېږي نشته ده هېڅ زور یې نشته ده دا پیپونه کوم لګېدلي دا په ویډیو کې راولي دا دې وګوري دا چې پاسه کوم ښکاري دا اوس هم غټ ښکاري ده کې چې لاندې کوم لګېدلي دي دا خولې دې ویډیو کې راولي دا به 300 کورونو ته اوبه په کومې طریقې پوره کوي کلی ته تکلیف دی لسمه ورځ دی چې څاڅکې اوبه نشته ما د 2 قدمو کو کور دیوال دی ورسره اوبه نه راځي دا ټچ دیوال تا سره ټچ دا ماشین دی ګاونډي دی ګاونډي مې خو بیا ته اوبه نشته لسمه ورځ ده خلک په تکلیف دي غونډ نه وی کله په تکلیف دی بیا جان زنانه په تکلیف دي کله یو کور ته ځي کله بل کور ته ځي په ټینکرو کې اوبه راوړي او مهرباني دي وکړي مو یې صاحب د کلیو نوي کلیو یې صاحب ته دا مو دغه کوو چې را دي شي دا په خپله چیک کړي په خپله دې چیک کړي دوره څوک نشته چې راشي د نوي کلي تپوس وکړي صاحب چې صرف متعلقه محکمې ته فون وکړي چې ته لاړ شې هغه به رسېږي فون وکړي راوایي دي ستاسو د حالات دي چیک کړي چې دا کوم حالات دي لسمه ورځ ده کله په تکلیف ته دا حالات ته اوبه نشته هغه نه باقاعده په نوي کلي کې بجلي نشته ګیس نشته په دوره په 24 غنټو کې 4 غنټې بجلی نوي کلي ته رسي باقاعده نه رسي نه پوره کېږي مینې صاحب نه مو دا ګیله ده چې مینې صاحب کله ده دریم ځلې دا مینې شوی ده او مونږ اوسه پورې نه دی کتلی چې دا مونږ نوي کلي ته راختلی وي نه مې دا کتلی دا غونډ کلی پې ګواهي ورکوي چې دا نوي کلي ته راختلی وي او د نوي کلي مشکلات یې لیدلي وي چې تاسو ته مشکلات څه شي دي دا 4 انچي دا ودلیدو دا 4 انچي رډوسر کړه هغه ځای تنګ کړی که نه دی دا پیپونه موږ لګېدلي دا فل به راتلو دا زړه پیپونه دا زړه پیپ دا 4 انچي فل اوبه راځي او موږ سره ویډیو دغه ویډیو در کوو چې د پرېشر اندې ته ښایو دی د پرېشر اندې ته ښایو موبایل نه ورته کینچ کا چې هغه څومره پرېشر و دی د څومره پرېشر ده موږ سره موبایل کې شته به زه تاسو له اوس پیش کړم چې دا زوړ وګوره او دا نوي والا دي اوس وګوره بالکل نو دا خو مخکې چې کوم وختي پخوا به چې کوم کارونه کېدو لږ ډېر به ښه وو خو نن سبا چې کوم کارونه ګورو هغه ټول همدا شان دي بالکل غونډ سره کمزوري دي دا شمسیانو چې ته پوره کوي 28 شمسیانې لګولې دي 60 و 80 و نه بیا به گزاره کوي 60 خو وای چې 70 80 نه وای نو دا خو ته 28 ځانې لګولې ته به کوي غلطي دي د یو مشر افسر نه درغلی چې دی چې کړي وي د 3 بجې نه پس په ده باندې ټینکۍ خپله سیوره راځي 2 بجې نه پس 2 بجې نه پس په ده شمسیانو باندې سویره راشي چې په شمسي باندې سویره راشي نو به کار شي ته نه کوي مطلب غلط لګېدلي هم دي پلانینګ ورته نه 10-11 بجې نه پس دا کار سټارټ کوي شمسیانې نه بیټري شته نه بل څه شته بس یک دا یوه غنټه صرف شمسیانې 2 غنټې زیات نه زیات 2 غنټې شمسیانې دا راته ځوانو چې تاسو د علاقې مشرانو لګولو چې کچرې زموږ د مسلې حل نه شي نو زموږ اخري دا قدم به چې موږ بزو احتجاج وکړو روډ به بندوو بالکل چې څه مشران یې موږ ورته تابعدار یو د کلي ځوانان هم روډ به هم بندوو هر یوه به کوو ځکه چې کلي ته تکلیف ده چې کلي ته تکلیف وي مو به رووځو غونډ په مشورې به رووځو په اتفاق به رووځو بھائی جان صحیح ټیک شو ډېره مهرباني قدرمن کتونکو دا د ټویل دا صورتحال دی د اوبو دا صورتحال دا شان چې موږ هر کلي کې کوهاټ لاړ شو نو هلته کې دا شانواړې مسلې چې کومې دي د هغوی نه غټې مسلې جوړې شوي دي خلک ورنه ډېر په عذاب باندې شوي او د دوی خلکو صرف اخرنی دا کوشش وي چې بس موږ وځو روډ وبندوو خپل حق دپاره به احتجاج کوو نو زه قدرمن کتونکو پروګرام وخت موږ سره په ختمېدو دی زه دا تمه لرم چې پروګرام مو زموږ خوښ شوی وي یو نوي پروګرام سره به زه فضل کریم یو ځل بیا کوهاټ نه ستاسو مخامخ راځم تر هغه پورې اجازه غواړم د الله په امان